ښه مفتي صاحب لږ د ولس طرف ته راځو د دوی په غم درد باندې خبرې کوو. ما بل ورځ تاسو یو پروګرام شیر کړی په هغې باندې یو ملګري کمنټس کړی و چې په بنو کې دماکه شوي ده په دغې باندې هېچا خوله پرانه نسته. ټیک شو جی کوړي مدرسې کې دماکه وشوه په بنو کې دماکه وشوه خلک پکې شهیدان شو. او بل کله چې مولانا سمیع الحق صاحب شهید شوی و جی نو تاسو هغه دغه ما کتلی و هغه ویډیو کې ما لیدلی وایي چې تقریبا 2 میله مزل تاسو په هغې کې پیدل کړی او مولانا حمید الحق صاحب چې وفات شو نو بیا د دوی جنازې کې تاسو شرکت ونه کړو. نو په دغه سوال دوه دي خو جواب یې بیا تاسو راکړئ چې د بنو دماکه او د اکوړي د مدرسې دماکه په دې باندې علما ولې خاموش دي سو په باندې اواز نه اوچتئ او بل د مولانا حمید الحق صاحب جنازه کې مشارکت بیا ولې ونه کوجي. بسم الله الرحمن الرحیم. دلشاد خاکسار صاحب قرآن کریم وی وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. دا زمکه او د اسمانونه او په دې کې چې ما څه پیدا کړي دي دا مې صرف دې دپاره پیدا کړي دي چې حقیقت ښکاره شي. الا بالحق ای لاظهار الحق. خلق السماوات والارض بالحق ای لاظهار الحق. نو حق خو هغه شی دی چې د هغې د ښکاره کولو دپاره مسلمان ته حکم دی ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. بقي په دماکو باندې د بنو دماکه او د اکوړي په دماکه باندې د مولایانو خاموشي دا سولیه نشان بالکل نه دی. ما ته مخکې ووایي چې مولا د سرکار بی ټیم دی چې سرکار کله د روس خلاف جنگ غوښتو نو هر جماعت نه د جهاد چغې راوتې خو چې سرکار په کم ځای کې کله جنگ او جهاد ته جهاد نه وایي نو بیا مولا رب نشي کوي بیا هغې نه دهشتګردي جوړه شي. نو اصل خبره دا ده که مولا حق ویلی دا دمکې به کېدې ولې منګه د بنو د دمکې هم مذمت کوو او د اکوړي هم مذمت کوو خو مذمت نه به وشي څه. دا زه چې اوس کله کله په ځنو خبرو غلی کېږم نو زه رواج ماتول غواړم. زه یم چې دا رواج ختم شي چې پلنکي مزاحمت وکړه پلنکي ولې مزاحمت سره کار کېږي. دا به یو مولا په دې خاموشۍ او په دې خپلې بېغیرتۍ ټارګېټ کېږي. د دوی خلافت نشته د دوی نظم و ضبط نشته د دوی یونین نشته د دوی اتحاد نشته. دا هغه ځناور دي چې د یو بل خوړلو ته ناست دي. دا دې ته ناست دي چې د دیوبند په سر جنګ وکړي دیوبند یې پلارو دا د بریل په سر باندې خپل مسلمان ورور ته کافر وایي نو بریل دی مور وه. دا د پنجپیر په سر باندې خپل مسلمان مړ کي ولې نو پنجپیر دی پلار دی نیکه دی. شافعي دی څوک دی حنفي دی څوک دی حنبلي دی څوک دی. دلته چې ته مردار شې تا جنازې کټ ته امام ابو حنیفه امام شافعي امام مالک یا دیوبند یا بریل راځي که دقه خلک راځي چې په دې کلي قوم کې تا سره دي دغو نه ورونه جوړ کا دغو ته اسلام وښایه دغو ته غیرت وښایه په یو بل باندې ودرېږئ. نو ملا خو د حکومت ته هر سرکار بی ټیم دی او دا به هغه کار کوي چې سرکار یې وایي. منګه په هر عالم نه په هرې دماکې خفه کېږو چې دا پښتانه ولې قتل کېږي. دا دهشتګرد خنزیر چې مثال تاسو وایئ چې د افغانستان نه دهشتګرد راغلو اول خو ته دهشتګرد صرف هغه چاته وایي چې تا ته خطره ده چې سرکار ته خطره ده هغه دهشتګرد دی خو که ما وجني ما ته خطره ده بیا هغه دهشتګرد نه دی. ما ته سرکار تریټس راکړي دي ما ته په موبایل او په واتساپ باندې دمکې راغلي دي او ما ته د قتل دمکې راغلي دي. ما سرکار ته باقاعده درخواستونه ورکړي دي. ما سی ټي ډي ته درخواست ورکړی دی ما د ورمړو تاڼې ته درخواست ورکړی دی او هغه چې کوم دی مخکې لېږلی دی او ما ته سرکار په خپله تریټس ایم آی ماله تریټس راوړي دي چې تا ته خطره ده ځان وساته. او بل طرف ته ما ته سرکار ګارډ نه راکوي چې کم ځای ته لاړ شمه پولیس والا ولاړ وي هغه وایي چې ته د چا په اجازت د اسلحه ګرځئ. یعنی دهشتګرد ما دپاره نشته د ده دپاره دهشتګرد دی چې دی وجني یا دهشتګرد دی. ما چې وجني هغې ته دی ما بې اصلحې کوي دی ما ته وایي چې د چا په اجازت و چې کم چا نه زه اجازت غواړم هغه اجازت نه راکوي. زه ډي سي له تلی خالد نامه یې وه اوس بدل وي چې زه خو ډېر ښه مسلمان یم تا ما ته مسلمان غونتې ولې وایي. بیا یې هغه کارونه وکړل چې قسم په خدای که هېڅوک یې وکړي. زه اتیک شاټ چې کم د اپریشن وکړه د څه شي څه افسر و هغې له ورغلی یم
مال نه لیسس حکومت جاری کړی دی نه اجازت نامه جاری کړی ده نو ټولو ناول خو د دهشتګرد پیژندل پکار دي دهشتګرد هر هغه څوک دی چې عوامو ته خطره ده سرکار ته چې چا نه خطره ده هغه دهشتګرد نه دی هغه به د قاتل وي هغه به د دشمن وي د به وهلی وي د به ورسره ظلم کړی وي د به ورته مور بې ستره کړي وي د به ترېنه پیسې خوړلې وي د به ورته فیصله غلطه کړې وي د به ورسره چې کم دی خپل سلوک نه وي کړی د به ورسره بې انسانیتي کړي نو سرکار چې کم سړی دشمن دی هغه به ورسره بد کړي وي هغه د دشمن دی خو د عوامو چې کوم قاتل دی هغه به دهشتګرد وي نو ټولو ناول خو دهشتګرد پیژندل پکار دي اوس پاتې راغله دا خبره دا دماکي ټولې ښې نه دي ما خبره کوله چې دا دهشتګرد راځي دا پنجاب ته ولې نه ځي دا دهشتګرد هندوستان ته ولې نه ځي په باونډري د افغانستان سره دا چین ته ولې نه ځي دا دهشتګرد دا غیر چپیر علاقې د افغانستان سره پراتی دي هغې ته ولې نه ځي چې زما پښتنو له راځي صرف ما پښتون وجني ملا ولې په دې غلی دی ځکه خمري بې پښتنې مولا غلی دی صحافي غلی دی سیاسي غلی دی دا ټول د سرکار غلامان دي او سرکار ترو اوټ د ملک دشمن دی بکی پاتې شوه د مولانا سمیع الحق جنازې له تلی وم د مولانا حمید الحق صاحب جنازې له ولې لا نړم تعزیت له ولې لا نړم یو خو بنیادي وجه دا ده چې په مولایانو او په علماو کې د اسلام دستور نشته زه چې چاله جنازې له ورځم زه چې چاله پوښتنې له ورځم اگر چې زه به د الله دپاره ځم خو زما پلار چې مړ شي خو دا به هم د الله دپاره راځي کنه دوی زړه کې وایي چې که موږ انبیای کرام یو او موږ افسران یو موږ له به خلق راځي موږ به د چاله نه ورځو زما فقیر پلار چې وفات شي په ټلیفون هم ماته چا تعزیت ونه کړه زه صرف مولانا نجیب الله صاحب ته معذرت غواړم چې هغه زما د والد صاحب په تعزیت کې راغلی و او زه ور نه راغلم د هغې بنیادي وجه دا ده چې په دې وخت کې ماته تریډس دي ماته په وټساپ دمکۍ میلاو دي ماته په کاغذونو دمکۍ میلاو دي ماته سرکار دمکۍ راکړي دي چې زه بهر ونوځم او سرکار بقاعده هر ځای کې ماته پولیس مخکې کوي او ما چې کوم دی ما دهشتګردو ته بې اصلحې کوي او هر ځای کې ماته ولاړ چې تا ټوپکې ولې راوړي دي تا سره کوم ځای نه اجازت دی تا سره پرمټ کم دی او تا سره پلانې شي نو زه د خپلې خطرې د وجې نه هلته هم لا نړم دلته هم لا نړم خو مولانا حمید الحق صاحب د پلار شهادت باندې زه تلی وم دی زما د پلار په شهادت ولې په تا د الله حکم نشته په تا د نبي طریقه نشته نو د دې وجې نه نه یم تلی او بل دی له چې دا څوک ورځي دا د الله دپاره ډېر کم ورځي دا د شهرت وږي دي دا خلق وایي چې یاره جي په څه طریقه چې وي چې زه داسې یو شی جوړ شم نو زه دا رواجونه نه کوم د اسلام دپاره اسلام خو په دوی مولیانو کې شته نه کني زما غونې غریب سړي پوښتنه به هم کوله زما غونې د غریب سړي تعزیت به هم کولو او دا څو کاله کېږي زه چغې وهم چې او مولا په دې منځونو په دې روجو په دې دعاګانو کار نه کېږي دا قوم راغونډ که ملک تباه کېږي پاکستان روان دی تباه کېږي پاکستان خرج شو د پاکستان معدنیات لاړل پښتانه په وینو سره دي پښتنو سره ظلم کېږي عوامو سره ظلم کېږي نور خو پرېږده په سرکار کې سپاهي سره ظلم کېږي صرف افسریزم دی نو دغه وجه دا چې دې ټولنې نه مې ډېر زړه موړ دی چې په دې قرآن کې څه راغلي دي دا مولای نه مني او نه پې عمل کوي